په حدیث شریف کې راځي پر خلکو به یو داسې زمانه وای راسي او چې دغو خلکو لاس ته مال ورسي نو دوی به د دې پروا نه کوي چې دا حلال دي که حرام دي بس خور به. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من حلال ام من حرام. پر خلکو یو داسې زمانه راتلونکې ده چې سړی ته کوم مال لاس ته ورځي نو دا پروا به نه کوي چې دا حلال ده که حرام ده. چې څنګه مال ده ته په لاس ورلی دی به د دې پروا نه کوي چې دا په حلاله طریقې ما وګټله که په حرامه طریقه وګټله. زوی به دنیا کور ته راوړي پلار به بس خاص نه ځن کي زوی دا پیسې ته له کومې خوا راوړې په څنګه طریقه یې ګټې په حلاله طریقه یې ګټې که په حرامه یې ګټې. هغه زمانه راغلی ده هغه زمانه دغه ده چې کم دا ما او تا اوس کې موجود یو. سود عام ده، رشوت عام ده، غلا عامه ده او خلک په درواغو پیسو ګټي په درواغو طریقه باندې کاروبار کوي په دوکه سره پیسې ګټي د غلا مال اخي د غلا مال رانیسي دا نه ګوري چې دا یاره سم مال ده خراب مال ده یعنی دا یو چا غلا کړی ده بس دی رانیسي چې د ګټي دی پرېږدي نه د دې پروا نه کوي چې دا حلال ده که حرام ده. نو هغه دغه اوس زمانه د سیما او تک موجود وي څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخته ویلي یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من حلال ام من حرام. پر خلکو یو داسې زمانه راتلونکې ده چې سړی ته کوم مال لاس ته ورځي یا لاس ته ورسي بس دی د دې پروا نه کوي چې دا حلال ده که حرام ده بس راوړي جمع کوي. د بخاري شریف حدیث